څومره سخت دی د الله په پیغمبر تیریږي د دواړو جهانو سردار دی الله ته څومره خوښ دی بیا د مکې مشرکین ولې دومره دی سره زیاتې کوي نو رسول الله مبارک لاړه بیت الله شریف ته او دغه وخت کې د بیت الله شریف چابیان عثمان بن طلحه سره وي دی لا مسلمان نه دی نو رسول الله مبارک ورته فرمایي عثمانه چابیانې ما ته راکه ما ته لږ ورکولاو که چې زه دننه لاړ شمه او زه د بیت الله دننه مونځ وکړمه دا خپل زړه یخ کم ولې بیا پته نه لګي بیا به راشم او که نه بیا به مې قسمت کې راتلل وي او که نه ولې زه خپل وطن پرېږدم خپل کلی پرېږدم ځم نو ور راته کولاو که چې یو 2 رکاته پکې دننه وکړو نو عثمان ورته وایي چابیانې ورته داسې وښولې وایي چابیانې دا دي پرتي ما سره دي ما ته اختیار دی خو یې نه در کوم نه یې در کوم بس ځه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته منت کوي او ورته فرمایي عثمانه ګورې یو وخت به الله راولي چې دا چابیانې به د نه زه واخلم ماله به ته په خپله راغلې چې نه دا چابیانې واله نو دی والا جواب کې وایي خپل کلي کې د ځای نشته دلته کې نه ځې وطن پرېږدې او خبرې هغه کې چې زما نه به چابیانې په زور اخلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې دننه پرېنښود او بیا چې کله مکه فتح شوله نو رسول الله مبارک د ده نه چابیانې واغستې وي عثمان راشه ما درته ویلي وو که نه ویلې مې ودته که نه چې دا چابیانې به ته ماله په خپله راړې الله آیاتونه نازل کړل وایي چا سر چې امانت و د مخکې نه هغه ته خپل امانت رسول الله واپس نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بیا راغوښته راشه وایي ما د نه واغستې خو الله یې درکوي دله نو چابیانې والا بیا ورکړي ده چې دا خبره ولیدله او دا یې واورېدله او زړه یې نرم شو د صلح حدیبیې په مقام باندې په هغې وخت کې نو فوري طور په اسلام کې داخل شو او رسول الله مبارک ورته فرمایي عثمانه دا چابیانې به در قیامته پورې ستا په خاندان کې د بیت الله شریف نو رسول الله مبارک راووتې د هجرت سفر شروع شو